زه رواج یم، زما نوم رواج دی. پرون او مخکې ورځې سجاد الرحمن چې زما خلاف بیان ورکړی دی چې د زما په کور باندې دماکه کړې ده، نو صاحب هغه زه یم او زما د ده مسله د دماکو د شور شرابۍ د دې نه ده، زما او د ده د جیداد مسله ده. د ده زما د ځمکه په غلطۍ سره پکې د ده نوم راغلی دی او د هغې په وجه باندې په عدالت کې په کیسونه چلیږي او د هغې په وجه باندې دی په ځان ډزې کوي، کله جوار ریبي خپله، کله شټرینګ سیزي خپله. دا کوټه په زور باندې زما په ځای کې جوړه کړې ده. په دې باندې ما پشتي کوشش کړی دی، ګورمنټ ته مې درخواست کړی دی، اپیل مې کړی دی او دا د په زور باندې زما نه جوړه کړې ده. او د ده کردار داسې دی چې غلط کردار دی. دا مونږ خپل یو نسب یو او دا زما رویرونه کېږي، خو د ده کردار د دې هلک داسې دی چې دی د چرسو کاروبار کوي او 5-6 پیرې دی د تانې والا نسلی دی او بیا په ضمانت سره خلکو پرېښی دی. د دې 3-4 کلو جات کې د کوز ګوریال، د بر ګوریال، د ګیدړی او د مانس، د بر مانس، دا چې کوم نابالغه ماشومان دي نو دو ټولو باندې 2 ورځې 3 ورځې بازار کې مزدوري کوي چې بازار نه واپس کیږي، نو هسې مفت پې چرس کوي او بیا د هغې نه وروستو هغه چې څومره څه شی هغه وګټي نو هغه ترېنه دی اخلي او چرس پې خرڅوي. او دا 5-6 کلي د ده نه ډېر زیات تنګ دي او زما خو ورسره د ځمکې مسله ده. په ما رپوټونه په دې وجه باندې کوي او دماکي په دې وجه کوي په خپله چې زه خو ځان له خپلو بچو له خواري مزدوري کوم او رزق پیدا کوم. دی د دې زما نه د جیداد د اخیستلو دپاره په دې کوشش کې دی چې یاره ده باندې به دباو راشي، زور به پرې راشي او ما ته به خپل جیداد وبخي. نو زما خو دومره څه شی شته نه چې یاره څه ده ته وبخم، څه بل چا ته وبخم او ځان له بل ځای واخلم. زما د طرف نه د ضلعي افسرانو ته او ډیپو صاحب ته دا درخواست دی او دا اپیل دی چې زه کمزور یم، عاجز یم او زما نه جیداد په زور اخلي او انظامونه را باندې لګوي او پرچیانې را باندې کوي. زما یې 5-6 لاکه روپۍ ولګولې او کیسونه را باندې کوي او په دقه وجه چې یاره دی مجبوره شي او خپل جیداد ما ته پرېږدي. او دا به د 4-5 کلو والا ټول خلک په دې ګواه دی او د ټاکوټ خلک پې ګواه دی. ټاکوټ نه مولیانو لرکړی دی او یو زنانه ده پر شهید آباد کې یو هلک مړو بجلی نسلی و، سمر نوم یې او د هغه کونډه ده، دی پې یو ځای چرس اخلي، بل ځای پې اخلي او په هغې په ذریعه سره چرس راوړي او په دې ځای کې دا کوم ځای چې اوس جوړ کړی دی په دې ځای کې سریام خرڅوي مزدورکارو خلکو باندې. او دا 4-5 کلو والا زنانه جاړي، د ماشومانو د بچو میندې جاړي، ولې چې هغوی چې د ورځې ځان له څه مزدوري وکړي، ماښام چې په دې لارې راځي هغه ترې دو واخلي او چرس پې خرڅ کړي. او په دې خبره باندې 5-6 کلي ګواه دي. او تاکوټ کې چې دی کوم اوسېږي نو هغه د تاکوټ والاو نه دې تپوس وکړی شي، هغه ټول مخلوق پې ګواه دی. او زما د طرف نه د ضلعي افسرانو ته او په ذاتي خود ډیپو صاحب ته دا درخواست دی او عجزۍ سره، زه عاجز یم، عجزۍ سره زما دا درخواست دی چې ما سره د انصاف وشي او دا ګندې زمونږ د دې کلي نه 4-5 کلو نه لر کړی شي. څه چې و هغه زما د ورور د دې تره زوی دا خبره خو وکړه، لحاظه زه دا خبره کوم د چې دا کوم کردار دی د نو د دې نه مونږ تنګ یو. مونږ څه چې ټول ټاکوټ ته تنګ دی، ټول عوام ته نه تنګ دی. دی چرس خرڅوي، زما زوی پلار دی د هغه څه 2 کاله عمر دی، د زړه بیمار دی، هغه د کور نه پوه شي په ډیس باندې هغه ړقېدی نه شي، پروت دی په هغه باندې د درخواستونه ورکړلي، پوه شي پرچیانې پې کړلي چې د زما کور الوزولی. لحاظه زه په خپله
رشکه چلو ما سار زم ماښام راځم ځان له بچو له دار روټۍ پیدا کوم نو زه دماکې نشم کولی. ټیک ده که دا کور د دا الوتی دی رواج که الوزولی ده که دا کور الوتی ټولو جو د رواج به الوزولی که نه پیلرې مات کړی نو دا د خپل څه سازش دی. دا شی چې دی دا خانداني د دې ګیدړغاري دی. زه د ګیدړۍ اوسېدونکی یم دی د ټاکوټ اوسېدونکی دی دی ځان له د پلار نیکه د نسله دی زه ځان له یم د ما سره څه واسطه نشتی نه ما سره څه ځای شتی. کوم ځای کې چې د جوړ کړلی دا ځای پوه شوې زموږ نه په مجبورۍ باندې په زور باندې په غریبۍ باندې د لاندې کړلی. اوس پکې د چرسو معاملې کوي پوه شوې جات کې زموږ خراب کړو او چرسونه پکې خرڅوي اپله پې معاملې کوي رپوټونه په ما منې کوي. لہذا د دې د ګورمنټ تفتیش وکړي که د باندې پرچې نه پوه شوې په چرسو کې په څو ځله دی نسله شوی دی ګرفتاره شوی دی اوس هم د کیسونه چلیږي او رپوټونه زما په ضعیفه پلان منې کوي په ما منې کوي پوه شوې درخواستونه ورکوي چې یاره دا دغه کړ دی دغلته پوه شوې د سمر کونډې وې هغه بوتل لیده په ټاکوټ کې ورسره په ټاکوټ کې تېنه مولیان تنګ راله پوه شو خلک را یو ځای که دا ښځه ده اغوستي روسۍ ده که نه یې اغوستي د دې ځای نه دې لرې کړي دا هغه ځای نه یې لرې کړلی بره بل ځای کې کېنولی پوه شوې په هغې باندې دا کسبونه کوي. نو لحاظه ګورمنټ ته د دې تفتیش وکړي که دا کار بده کې نه بده منې رپوټونه نه یا دی پاکي پوه شو چې دا رواج جرمدار دی ده کړلی دا شی که نه یې کړي نو د دې د ګورمنټ تفتیش وکړي.